السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمنو په بنو علاقه کې د دوو خاندانو خپلو کې جنګ جګړه شوه. عزتمنو چې د یو کور یو پلار او دوه زامن بې دردۍ سره کتل شول. راځئ مینوالو چې دا واقعه څنګه شوې او خیر دا دوی دا ډزه په څه باندې ولګوله. په دې ویډیو کې وایي چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټلۍ نشان وخت چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته د خیبر پښتونخوا کې دغه شانتې ظلمونه کېږي چې تېره ورځ عزتمن څنګه په بنو کې د دوو خاندانو خپلو منځ کې جنګ جګړه شوله، په دې کې ډزې شولې. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو 15 کسانو کې ولګېدل. په دغه 15 کسانو کې عزتمنو د یو کور نه یو پلار او دوه زامن بې دردۍ سره قتل شول. عزتمنو چې په یو کور باندې سم ماتم سم غټ غم پې ورته نه شو چې عزتمنو دوه زامن او یو پلار پکې بې دردۍ سره قتل شول. مینهوالو داسې د ظلم زیاتي ځایونو نه ځان وساتئ، داسې ظلم زیاتی مه کوئ. دا د 2 ورځې ژوند دی او په خوشحالۍ تېر کړئ. عزتمنو داسې په معمولي خبرو باندې جنګ جګړې مه کوئ. هغه شانتې عزتمنو شیطان مه خوشحاله کوئ. و چېرې شیطان خفه کول غواړي چې دا خفه شي، نه هېڅکله داسې کارونه مه کوئ چې وسله راولئ او ډزې وکړئ. عزتمنو د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی چې عزتمنو څنګه د یو کور نه 3 کسان بې دردۍ سره قتل شوي وو. الله تعالی دغه کور والا ته د زړه صبر ورکړي. عزتمنو واقعه خبره دا ډېر غټ غم به پې وي چې 2 زامن او یو خاوند ترې نه تللی دی. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې 2 ورځې ژوند د ښه خوشحاله تېر کړئ. چا سره جنګ جګړه مه کوئ، په پیسو باندې مه نښئ، په ځمکو باندې مه نښئ. دا هر څه پاتې دي. خدای مه کړه الله مه کړه که چېرې داسې جنګ جګړه پرې ښه شوه نو د داسې جنګ جګړو نه لرې ګرځئ. داسې معمولي خبرو باندې جنګ جګړې مه کوئ. زموږ داسې عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در